محترمو څوک چې د هر مانځه نه بعد دا کلمات وای فرمای چې الله پاک به او ویا حاجتونه روزانه پوره کوي او ویا حاجتونه به الله پاک روزانه پوره کوي نو تاسو ګورئ زمګرونه خويندې یو حاجت پس رواني دا وظیفه کې او ویا حاجتونه به روزانه پوره کیږي او الله پاک پتات او ویا پیری د رحمت په نظر ګوري او دا رنګ استا مقام او ټکانه به جنت دی د سره سره د دشمنانو د حاسدینو نه بد الله پاک په امن کې ساتي څومره ښکلې او څومره زبردست او اعلی وظیفه ده کوشش کو چې روزانه دا وظیفه کو پابندۍ سره او دا رنګ کې تاسو پر زمونځو کوي د هغې نه بار پرې طریقه باندې دا وظیفه کوي مخکې ملګرو سره شیر کوي صدقه جاریه په توګه باندې چې روزانه څوک دا وظیفه کوي نو د هغه په اعمال کې وستامي سي بسم الله الرحمن الرحیم شروع کوم د ډیر زیات بهون کی او د ډیر زیات مهربان رب پنوم باندې السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته امید دربکم چې تاسو ټول به ټیک ټاکي الله پاک هم خوشاله آباد ساته الله پاک دې زمونږ تاسو ټول ضرورتونه پوره کړي الله پاک دې زمونږ تاسو ټول حاجتونه پوره کړي څومره چې تکالیف دي مشکلات دي ټول دې الله پاک ختم کړي محترم نن چې کومه زمونږ وظیفه ده دا ډیره زیاته کمال وظیفه ده دا حدیثونه ثابته د قرآن مجید د سورۃ ال عمران د 3 آیتونه د دې تلاوت دی څوک چې روزانه کوي فرمایي چې الله پاک بوله په جنت کې لوړ مقام ورکړي دا سړی به جنتی او کو تاسو ګورئ یو سړی کله جنتی شي د په زړه کې څه راځي دا به الله پاک د قبلې او روزانه به او ویا پیری الله پاک د انسان ته د رحمت په نظر ګوري ځکه الله پاک موږ ته او ویا پیری 70 پیری د رحمت په نظر ګوري نور د الله پاک نه سواله نو پته لګي چې الله پاک هم پکې راضي کیږي او چې الله پاک راضي نو پیغمبر هم پکې راضي او بسې فرمایي چې او ویا ضرورتونه او ویا حاجتونه الله پاک به انسان قبلې نو کو زما او ویا حاجتونه روزانه قبليږي دا څومره بهترین خبره ده نن او ویا حاجتونه پوره شو سبال او ویا پوره شو بل سبا او ویا پوره شو بل سبا پوره شو دا بسو ناراضي ستاره ذهن کې څومره حاجتونه دي دا غینه سوا وستا پوره کیږي منګ یو حاجت پسې ان خطی پلان کې حاجت دی نه پوره کیږي پلان کې نه پوره کیږي پلان کې نه پوره کیږي راشده وظیفه او د قران مجید او د حدیثونو ثابت ده مکمل یقین کوا پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم فرمایلی دي چې الله پاک ولازمن د انسان مدد کوي څومره ستاسو دشمنان دي څومره ستاسو حاسدین دي دا بل الله پاک را غورځي دا بل الله پاک ذلیل کوي چې کوم سړی هم ستاسو بد واړي بد هغه سړی بل الله پاک ختمي نو څومره بهتره وظیفه ده څومره اعلی وظیفه ده کوشش وکړو چې موږ دا وظیفه په خنیت باندې وکړو د الله پاک د رضا لپاره وکړو ان شاء الله العزیز الله پاک به زمنګ د رضا محترمه دا به خیال ساتي الله ډیر زیات بهون کې ډیر زیات مهربان دی یاد ساتي چې د آیات نازل شوی د بدر په موقع باندې او نبی علیہ السلام ته یو قسم لا تسلی ده چې دا کافران اسم نشي کولی نو دلته موږ د پاره تسلی ده چې موږ دا وظیفه کوو الله پاک ولازمن زمنګ امداد کوي یاد ساتي محترم کو دا وظیفه سو کو د رزق د پاره وظیفه کی الله پاک بل بهترین رزق ورکی کو سو کی وظیفه کی د مال او دولت د پاره الله پاک بل مال او دولت ورکی کو سو کی وظیفه کی د رشتې د پاره الله پاک بل رشتہ برابر کی کو سو کی وظیفه کی د ډیر زیات خوشحالی د پاره دومره خوشحالی چې د هغه شمار انسان نشي کولای الله پاک بول خوشاله ورکی کوڅوګي وظیفه کې ډیره لپاره چې را مشکلات ختم شي تکالیف ختم شي او کله پر سکون زندگی د الله پاک مونږ ته راکړي ان شاء الله العزیز ان شاء الله الله پاک بل لازمن ورکی وظیفه دا سره کله تاسو فرض منځو کوي د فرض مانځنه بعد یو پیرابا تاسو سورۃ الفاتحه وایي نو چې کله تاسو سورۃ الفاتحه یو پیر ویلا بیا به د هغې نه بعد یو پیرا آیت الکرسی وایي او بیا به د هغې نه بعد د آیتونه وایي
د سورۃ آل عمران آیت نمبر 18 آیت نمبر 26 آیت نمبر 27 دې ځل مشوره واچوي شهد الله انه لا اله الا هو والملائكة اولو العلم قائما بالقسط لا اله الا هو العزيز الحكيم قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك ما تشاء وتنزع الملك مما تشاء وتعز ما تشاء وتذل ما تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق ما تشاء بغير حساب. نو دې ځای پورې د آیات کریمه چې کوم دی دا به د هر مانځه نه بعد یو پیره وایي. تاسو دا وظیفه کې د ژوند معمول احساس کوي څنګه وایي هم حرما هم ثواب هم کې ډېر دی او دغه رنګې ثواب سره سره پکې ډېر زیات حاجتونه مستا پوره کېږي ډېر زیات مشکلات به حل کېږي. نو ډېره زیاتره کمال او ډېره عجیبه وظیفه ده. کوشش وکړئ چې خپل هم وکړئ او دغه رنګې ملګرو سره هم شیر کړئ. الله پاک هم خوشحاله آباد ساته. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.